نو زما د رسول الله لاړې الله په آخر کې بیا یو ځای کړل زه ډېره بهترینه ښځه یم او د رسول الله مبارک سا که وته دی نو زما په غېږ کې وته دی زه ډېره بهترینه ښځه یم تا به د علي صاحب لاس نیولی وي ته د علي رضی الله تعالی عنه ښه دی نو تا به د علي صاحب لاس نیولی وي او ما به د جناب محمد رسول الله لاس نیولی وي کم فضیلت ما نه الله سره کړي دي داسې خو نه یم کړی او بیا وایي شي تا څه خوښه ما زه او الله دې خوښ یو که د دنیا څیزونه دې خوښ دي او د دې خو عمر کم و نو ورته ویې ډایرکټ فیصله مه کوه وایي د خپل پلار مور نه تپوس وکړه ورشه د ابوبکر نه تپوس وکړه چې څه وکړم رسول الله والم په مال والم نو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي رسول الله نو په دې کې به زه تپوس کوم د پلار نه په دې کې به زه تپوس کوم زما خو ته پکار یې بیا یې ټولې ناستې دي او بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله چې راغله پیغمبر علیه السلام یې ډېر استقبال وکړه ځکه د رسول الله مبارک لور به ډېر محبت یې ورسره د هغې اولاد رسول الله مبارک ته ډېر خوږ و حسن او حسین نو چې دا راغله ډېر استقبال یې وکړه ځان سره یې کېنوله نو غوږ کې ورته یو خبره وکړله غوږ کې ورته خبره وکړه دا په ژړا شو بیا لږ ساعت پس چې پوه شو په ژړا شو بیا ورته غوږ کې خبره وکړه نو بیا وخندل نو بیبي عایشه دې تپوس کې مونږ ته ووایه دا وایي دا زما د بابا راز دی دا څه له ووایم څه لی درته ووایم چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بیا دې تپوس کوي عایشه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي مونږ ته هغه خبره وکړه که نه چې تا جړلي ولې وو خاندلې دې ولې وو نو دا ورته وایي په ژوند خو مې ونې وې اوس مې درته ووایم وایي زه چې کله راغلم وایي ما ته رسول الله مبارک غوږ کې ووایي چې دا زما اخیری وخت دی زه به وفات کېږم نو د پلار په جدایۍ ډېره خفه شوم ځکه مې وژړل وایي ودې خاندل ولې وایي غوږ کې راته دا ووایي چې ته به په ورځ د قیامت د جنتیانو ښځو سرداره یې وایي خندا په دې راغله خوشحاله په دې شوم چې رسول الله مبارک راته وایي ته به سرداره یې د دوی دواړه یو بل سره ګپ لګوي نو بیبي فاطمه ورته وایي زه به د جنت سرداره یم د ښځو زه افضله یم او زه افضله ځکه یم چې زه د رسول الله مبارک بدن زما بدن د هغه بدن دی یعنې زه د هغه نه پیدا یم زه ځکه افضله یم او رسول الله مبارک زما سره ډېره مینه وه چې کله به چې د غزا نه واپس راغی نو لومبۍ به بیبي فاطمې کره لاړه نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وي فاطمه وایي دا فضیلت خو ډېر کم دی خو زه به درته یو خبره وکړم وایي واقعي ته د رسول الله مبارک د بدن حصه یې ته د علي رضی الله تعالی عنه بیبي ته د حسن او د حسین مور یې ستا فضیلت خو ډېر دی ته د جنتیانو جنت د ښځو سردار یې خو ور یاد ساته وایي زه د ابوبکر لور یم زه د ابوبکر لور یم او ته د جناب محمد رسول الله لور یې خو په ورځ د قیامت چې کله موږ راپاسو نو تا به د علي صاحب لاس نیولی وي ته د علي رضی الله تعالی عنه ښه دی نو تا به د علي صاحب لاس نیولی وي او ما به د جناب محمد رسول الله لاس نیولی وي کم فضیلت ما نه الله سره کړي دي داسې خو نه یم کړی او بیا ورته فرمایي وایي ما له الله ډېر فضیلت راکړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم بیبیانو ته چې کله بیبیانو خفه کړو کړې غوښتنې دا پکار دي دا پکار دي رسول الله مبارک سوګند وخوړ وایي یو میاشت به تاسو سره زه نه میلاوېږم کته به نه راکوځي د بره به ناست او بیبیانې خفه وي صحابه خفه وو جړل دي بیبي عایشه ټول رضی الله تعالی عنها ټول خفه وو چې کله 29 ورځې تېرې شولې نو دا رسول الله مبارک راکوز شو نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ته په دغه وخت کې موږ رسول الله وایي دا خو تا وایي چې یو میاشت به تېروولي تا خو 29 تېرې کړې یو خو دې کمه وه وایي زه ستا یو ورځ شمارم دغه دی یو ورځ دې شمارم رسول الله مبارک ورته فرمایي وایي دا میاشت د 29 وه ځکه راکوز شو او بیبیانې یې کېنولې نو ورته فرمایي وایي داسې کار وکړئ تاسو بس دنیا کړې غواړئ څیزونه غواړئ بس راشئ چې درنه درکړم چا څه پکار دي سره مو پکار دي کورونه مو پکار دي خو ورسره به څه وکړم واسرحکن سراحا جمیلا رخصت به مو کړم بس خبره ختمه ده کړې غواړئ نو بس ځئ او که نه د الله او د الله رسول غواړئ نو ما سره به په غریبۍ کېږي زه چې څه کوم بس دغه شی
نو عائشه رضی الله تعالی عنها سره خو مینه ډیره وه دی راوغوښتله وایي عایشې ستا څه خوښه ده ما زه او الله دې خوښ یو که د دنیا څیزونه دې خوښ دي او د دې خو عمر کم و نو ورته ویې ډایرکټ فیصله مه کوه وایي د خپل پلار مور نه تپوس وکړه ورشه د ابوبکر نه تپوس وکړه چې څه وکړم رسول الله والم خو مال والم نو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي رسول الله نو په دې کې به زه تپوس کوم د پلار نه په دې کې به زه تپوس کوم زما خو ته پکارې او بیا عایشه رضی الله تعالی عنها په خپله وایي زه ډېره افضل ترینه ښځه یم څنګه یم پیغمبر علیه السلام به وی ښځو ته غوسه شو وایي ما د عایشې په باره کې مه خفه کوئ وایي څومره بیبیان 9 بیبیانې د رسول الله مبارک وي وایي هر بیبي سره چې زه پاتې کېږم وحي نه راځي سوا د عایشې نه چې د عایشه ما سره په خوا کې په یو بستره کې پرته وي هم جبریل علیه السلام راځي او وحي راوړي د عایشې منقبت دا دی والله امت ته ډېر خیر د دې د وجې رسېدلی دی عایشه وایي زه ډېره بهترینه ښځه یم چې په قرآن کې 2 رکوع زما په باره کې نازل شوي دي زه ډېره بهترینه ښځه ځکه یم چې د تیمم حکم زما نه هر رک شو ابوبکر صدیق پر راته ما له به سوق پر راکاو چې ستا د لاسه دا خلک په تکلیف کې دي صحابه په تکلیف کې دي الله د تیمم آیت نازل زه ډېره بهترینه یم او آخر کې وایي ډېره بهترینه ښځه ځکه یم چې په شوال کې به خلکو نکاح نه کوله نو زما نکاح هم د شوال میاشت کې وشوه او زما رخصتي هم د شوال په میاشت کې وشوه او زه ډېره بهترینه ښځه ځکه یم چې د زما او د رسول الله مبارک لارې اخر کې خدای یو ځای کړي پیغمبر علیه السلام به وی د عایشې نمبر به کله راځي پوه شه د اخري وخت د عایشې نمبر کله دی د بیبیان هم پوه شه چې رسول الله مبارک غواړي چې یاره د اخرې وخت زه هلته تېر کړم د هغې په کور کې تېر کړمه نو دې به وی رسول الله مبارک زما کور ته راغی د رسول الله مبارک ستا چې وطن زما په غېږ کې وتېری رسول الله مبارک اخیری لارې زما سره یو ځای شي پیغمبر علیه السلام د بیبي عایشې په غېږ کې سر ایښی دی عبدالرحمن راغی د دې ورور دی مسواک ورسره و نو پیغمبر علیه السلام ورته داسې کتل نو دا وایي رسول الله مسواک ته دې ړکي یا د هغه نه مسواک راواغسته پیغمبر علیه السلام له یې ورکړ مسواک یې وکړو نو بیبي عایشې ته مسواک ورکړو ښه دا واله وایي ما چې وکتېدل چې دا خو د رسول الله مبارک لاړې دي او لوند دی او دا به زه بل خوا کوم نظر مې راواغسته په خپله خوله کې مې و نو زما او د رسول الله لاړې الله په آخر کې مې یو ځای کړلې زه ډېره بهترینه ښځه یم او د رسول الله مبارک سا که وتې دی نو زما په غېږ کې وتې دی زه ډېره بهترینه ښځه یم نو چونکې دا د شوال میاشت شو دا مې دې متعلق وي موږ تاسو اکثر مخ اوس په هغه رسم ختم شو د شوال کې به خلکو نکاح نه کوله عایشه وایي زه ډېره بهترینه ښځه یم چې الله دا رسم ختم کو او د وړو کې اختر میاشت کې زما نکاح هم شوی دی او زما رخصتي او واده هم شوی دی نو چې موږ تاسو هم په دې سنتو باندې عمل کوو